اتلسم باب. د دې خبرو نه پس عیسی د خپل مریدانو سره بهر ووته او د کیدرون د خوړ نه پورې وته. هلته یو باغ و. عیسی او داغه مریدان پکې ورننوتل. هغه ځای هم هغه یهودا ته چې په هغې مخبري کوله معلوم و، ځکه چې عیسی به اکثر د خپلو مریدانو سره هلته تله. د یهودا د رومي سپایانو یو پلټن د مشرانو، کاهنانو او د فریسیانو لخوا لیږلي شوي د خدای د کور محافظان د ځان سره واغستل چې ډیوې، مشغلونه او وسلې ورسره وي. هغه باغ ته ورغلل. عیسی چې د پیښېدونکو واقعاتو نه خبر و، هغوی له مخې لاره ووته او تپوس یې ترې وکړو چې تاسو څوک لټوئ. هغوی جواب ورکړ چې عیسی ناصري. عیسی وویل هغه زه یم. هلته په خوا کې یهودا مخبر هم ولاړو. کله چې هغه وویل چې هغه زه یم، نو هغوی رستو شول او په ځمکه پرېوتل. عیسی بیا تپوس وکړو دا تاسو څوک لټوئ؟ هغوی جواب ورکړ عیسی ناصري. بیا عیسی وویل ما تاسو ته ویلي دي چې هغه زه یم. که تاسو ما لټوئ نو دا نور پرېږدئ چې ځي. دا د هغه قول پوره کولو چې تا چې څوک مال راکړي دي د هغوی نه ما یو هم نه دی ضایع کړی. په دغه وخت کې شمعون پطرس خپله توره راوویسته او د مشر کاهن په غلام یې ګزار وکړ او ښی غوږ یې ترېنه پرې کړ. د غلام نوم ملخوس و. عیسی پطرس ته وویل چې خپله توره په تیکې کې کېږده. دا هغه د مصیبت پیاله ده چې پلار ما ته راکړې ده، نو زه به دا ولې نه څښم؟ د رومي سپایانو سره د هغوی کماندار او د یهودیانو د خدای د کور محافظانو عیسی ونیولو او ویې تړلو. هغوی هغه اول حنا ته بوتلو. حنا د کیفاس خرو، څوک چې د هغه کال دپاره مشر کاهنو. کیفا هغه سړی و چا چې یهودیانو ته دا صلاح ورکړې وه چې د دوی دپاره غوره دا ده چې یو سړی د ټول امت دپاره مړ شي. شمعون پطرس او بل مورید په عیسی پسې رستو روانو. د دغه مورید د مشر کاهن سره پیژنګلي وه او د عیسی سره د مشر کاهن غولي ته ورننوته. خو پطرس بهر په دروازه کې ایسار شو. بیا هغه بل مورید چې د مشر کاهن سره پیژنګلي وه دوباره بهر ووته او په دروازه کې د ولاړې ښځې سره خبرې وکړې او پطرس یې دننه کړ. په دروازه کې ولاړې خدمتګارې پطرس ته وویل آیا ته هم د دې سړي مرید یې څه؟ هغه وویل چې زه نه یم. غلامانو او محافظانو سکاره بل کړي ځکه چې موسم یخ و او هغوی ته چاپېره ولاړو او ځان یې تودولو او پطرس هم د هغوی سره ولاړو او ځان یې تودولو. مشر کاهن د عیسی نه داغه د مریدانو او داغه د تعلیم په هکله تپوس وکړو. عیسی جواب ورکړ چې ما ټولو خلکو ته په ډاګه خبرې کولې. ما همیشه په عبادت خانو او د خدای په کور کې تعلیم ورکړی دی. چرته چې ټول یهودیان راغونډېږي او هیڅ شی مې په پټه نه دی ویلی. نو ته له ما نه تپوسونه ولې کوې؟ زما د اورېدونکو نه تپوس وکړه چې ما هغوی ته څه ویلي دي. هغوی ته معلومه ده چې ما څه ویلي دي. کله چې عیسی دا وویل نو یو محافظ څوک چې د هغه په خوا کې ولاړو عیسی ته په مخ څپېړه ورکړه او ویل څوک مشر کاهن ته داسې جواب ورکوي څه؟ عیسی جواب ورکړ که بد مې ویلي دي نو ګواهي پې تېره کړه او که ښه مې ویلي دي نو دا ګزار دې ولې راکړه. حنا بیا عیسی تړلې مشر کاهن کیفا ته واستولو.
په دې دوران کې شمعون پطرس ولاړو او ځان یې تودولو. نو نورو تپوس وکړو آیا ته هم داغه مرید نه یې څه؟ خو هغه انکار وکړو او ویل چې زه نه یم. د مشر کاهن یو غلام کم چې د هغه سړي عزیزو چې پطرس ترېنه غوږ پرې کړی اصرار وکړو آیا ما ته د هغه سره په باغ کې نه وی لیدلی څه؟ پطرس بیا انکار وکړو او هم په دغه وخت کې چرګ ووی. د کیفا نه عیسی د رومي حاکم کلا ته بوتلو او خړ سهارو او يهوديان په خپل د کلا نه بهر ودرېدل چې د پلیتای نه ځان وساتي د دې لپاره چې هغوی د فسح خوراک وخوري. نو پیلاطس ورته بهر راووته او تپوس یې وکړو تاسو د دې سړي خلاف څه دعوه لرئ؟ هغوی جواب ورکړ که دې چرې مجرم نه وی نو موږ به تاله نو راوستې. پیلاطس وویل دې بوځئ او د خپل شریعت په مطابق یې فیصله وکړئ. یهودیانو جواب ورکړ چې موږ سره د چا د مړ کولو اختیار نشته او دغه شان د عیسی هغه خبره پوره شوه چې هغه به په څه قسم مرګ مړ شي. پیلاطس بیا کلا ته ننوتو او عیسی یې راوغوښتو. هغه تپوس وکړو چې ته رښتیا د یهودیانو بادشاه یې څه؟ عیسی وویل آیا دا ستا خپل خیال دی او که بل چا داسې درته ویلي دي؟ پیلاطس وویل زه یهودي یم څه؟ ستا خپل قام او د هغوی مشرانو کاهنانو ته ماته په حواله کړی تا کړي څه دي؟ عیسی جواب ورکړ زما بادشاهي د دې دنیا بادشاهي نه ده. که چېرې زما بادشاهي د دې دنیا وې نو زما خادمانو به د یهودیانو نه زما د بچکولو دپاره د هغوی سره جنګ کړی. زما بادشاهي د دې دنیا نه ده. پیلاطس وویل بیا خو ته بادشاه یې نو؟ عیسی جواب ورکړ چې او زه بادشاه یم ستا د خولې. زه د دې دپاره پیدا وم او د دې دپاره دنیا ته راغلی یم چې زه د حقیقت په باب ګواهي ورکم او څوک چې حقیقت خوښوي هغه زما आवाज اوري. پیلاطس وویل حقیقت څه دی؟ او دی ویلو سره هغه بیا یهودیانو ته ورووته. هغه وویل چې زه د خپل لوریا په هغه کې هیڅ خطا نه وینم. خو ستاسو دا رواج دی چې زه یو قیدي د فسح په ورځ ستاسو په وینا آزادوم. آیا تاسو دا غواړئ چې زه د یهودیانو بادشاه درته آزاد کم څه؟ بیا د خلکو چغه راوخته عیسی نه خو موږ برابا غواړو او برابا یو ډاکو. نورلسم باب. پیلاطس بیا عیسی بوتلو او په کروړو یې ووهلو او سپایانو د ازغو تاج جوړ کو او هغه ته یې په سر که او سره چوغه یې ور واغوسته. بیا هغوی هغه له راتلل چغې به یې وهلې د یهودیانو بادشاه سلام او په مخ به یې سپېړه ورکوله. یو ځل بیا پیلاطس بهر راغی او یهودیانو ته یې وویل چې زه عیسی تاسو ته بهر راولم چې تاسو خبر شئ چې د هغه خلاف ما هیڅ جرم ونه منتلو. او عیسی بهر راغی
د ازغو تاج په سرو او سره چوغی اغوستې وه. پیلاطس ویل وګورئ دا سړی. مشرانو، کاهنانو او د خدای د کور محافظانو هغه ولیده او چغې کې دی پسولی کا، پسولی کا. پیلاطس ویل چې دی بوزئ او په خپله پسولی کوي، ځکه چې ما د ده خلاف هیڅ جرم ونه موندلو. یهودیانو جواب ورکړ چې موږ سره شریعت شته او د شریعت په مطابق د مرګ لایق دی، ځکه چې ده دا دعوه کړې ده چې زه د خدای زوی یم. کله چې پیلاطس دا واورېدل نو هغه زیات یاري واغسته. هغه کلا ته بیرته لاړو او د عیسی نه یې تپوس وکړو چې ته د کوم ځای؟ خو عیسی هیڅ جواب ورنکړ. پیلاطس ویل آیا ته ما سره خبرې نه کوې څه؟ یقینا چې تا ته دا معلومه نه ده چې ما سره دا اختیار شته چې تا آزاد کم، او دا اختیار هم را سره شته چې تا پسولی کم. عیسی جواب ورکړ چې ستا به په ما باندې هیڅ اختیار نه وي که چېرې دا د خدای نه تا ته نه وي درکړی شوی. ځکه چا چې زه تا ته په حواله کړی یم په دې کې زیات مجرم هغه دی. د ساعت نه پیلاطس ډیر کوشش کو چې هغه آزاد کی، خو يهوديان په چغو سرو کته دا سړی آزاد کو نو ته بیا د رومي قیصر خیرخوا نه یې. کم سړی چې ځان بادشاہ کوي هغه د رومي قیصر مخالفت کوي. کله چې پیلاطس واورېدل چې دوی څه وایي نو هغه عیسی بهر راوویست او د عدالت په کرسۍ هغه ځای کېناسته چې دون کاچا ورته وایي، خو په عبراني ژبه کې ورته ګبته وایي. دا د فساد د تیارولو ورځ وه او قریباً غرمه وه. پیلاطس یهودیانو ته وویل دا د ستاسو بادشاه. هغوی چغې کې قتل یې کا، قتل یې کا، پسولی یې کا. پیلاطس ورته وویل ستاسو بادشاه پسولی کم څه؟ مشرانو کاهنانو جواب ورکړ چې زمونږ خو د قیصر نه بغیر بل بادشاه نشته. نو د دې نه پس یې عیسی هغوی ته د سولی کولو دپاره په حواله کړ.
نو هغوی عیسی ونیوه او هغه خپله سولی په خپله پورته کړې وه. بهر راووته او کپرای نومې ځای ته رالل چې په عبرانۍ ژبه کې ورته ګلګتا وایي. هلته هغوی عیسی په سولی کو او ورسره دوه نور هم، یو ښي لاس ته او بل ګس لاس ته، او عیسی په منځ کې. او پیلاطوس یوه کتبه ولیکله او د سولی سره یې وتړله چې دا پې لیکو عیسی ناصري د یهودیانو بادشاه. ډیرو یهودیانو دا کتبه ولوستله ځکه چې د عیسی د سولی کولو ځای د ښار نه لرې نه و، او هغه کتبه په عبرانۍ، لاتینۍ او یونانۍ ژبه کې وه. بیا د یهودیانو مشر کاهن پیلاطوس ته وویل ته دا مه لیکه چې د یهودیانو بادشاه، خو دا ولیکه چې یې ویلي و چې زه د یهودیانو بادشاه یم. پیلاطوس جواب ورکړ هر څه چې ما لیکلی دي هغه مې لیکلی دي. کومو سپایانو چې عیسی په سولی کړی و هغوی د هغه جامې واغستې او په 4 ځایه یې وویشلې. د هر یو سپایي دپاره یوه، او چوغه یې پرېښوده. چوغه ګنډلې شوې نه وه او ټوله یوه ټوټه اودلې شوې وه. نو هغوی یو بل ته وویل موږ ته داسې ریکول نه دي پکار، راځئ چې پې هسک واچو چې چاته ملاویږي. دغه شان د صحیفې لیک درست ثابت شو. هغوی زما جامې په خپلو کې وویشلې او زما په چوغه یې هسک واچولو. دغه شان سپایانو وکړل. خو د عیسی د سولی سره د هغه مور سره د خپلې خور د کلوپاس ښځه مریم او مریم مګدلینې ولاړې وې. عیسی خپله مور د خپل خوږ مورید سره په خوا کې ولاړه ولیده. عیسی هغې ته وویل مورې دا ستا زوی دی، او بیا مورید ته یې وویل دغه ستا مور ده. د هغه نه پس هغه مورید مریم کور ته بوتله. د دې نه پس عیسی چې پوه شو چې هر څه پوره شوي دي چې د صحیفې لیک پوره شي، وی ویل چې زه تږی یم. هلته یو لوښی د سرکې نه ډک پروت و. نو هغوی یو اسپنج په سرکه کې ډوب کو او د زوفا په نلکه یې کېښودو او د هغه شونډو ته یې ورسولو. کله چې سرکه ورته ورکړه شوه نو هغه وویل چې پوره شو. سر یې ټیټ که او مړ شو. چونکه دا د فصل د تیارې کولو ورځ وه، نو یهودیانو پیلاطوس ته خواست وکړو چې په سولی شوو خپې دې ماتې کړی شي او مړي دې راکوز کړي چې د سبت ورځ مړي په سولی پاتې نشي، ځکه چې دا د سبت ورځ ډیره لویه ورځ وه. سپایان هغه اول مجرم ته ورغلل او د هغه خپې یې ماتې کړې، او بیا د دویم هم چې عیسی سره په سولی شوي و. خو کله چې هغوی د عیسی خوا ته رالل نو هغه یې ولیده چې مړ دی. نو هغوی د هغه خپې ماتې نه کړې، خو په سپایانو کې یو د هغه پښتی په نیزه ووهله.
او سمدستی ته د وینو او اوبو دارې روانې شوې. دا د یو چشمدید گواهی ده کومه چې پخه ده او هغه پوهیږي چې هغه رښتیا وایي چې تاسو هم په ایمان راوړئ. ځکه چې د صحیفې دا لیک پوره شي د هغه یو اډوکی به هم مات نه کړی شي. او بیا یو بل آیات وایي چې هغوی به هغه سړي ته ګوري چې په نیزه یې سوری کړ. د هغې نه پس یوسف چې د ارمیتیو او هغه د عیسی یو موریدو خو په پټه ځکه چې هغه د یهودیانو نه یریده هغه پیلاطس ته خواست وکړو چې ماله د عیسی لاش د صلیب نه د وړلو اجازت راکړه او پیلاطس اجازت ورکړ. نو ځکه یوسف ورغی او د عیسی لاش یې یوړو. د هغه سره نیکودیموس نومې سړی هم ملګری شو څوک چې عیسی له د شپې ورغلی او قریباً د 50 سیره عود سره یې لوبان ګډ کړي راوړل. هغوی د عیسی لاش واغسته او د خوشبویۍ سره د لټۍ په کفن کې د یهودیانو د رواج په مطابق ونغښتو. کوم ځای کې چې هغه په سولی کړی شوی هلته کې یو باغ او په باغ کې دننه یو نوی قبر چې لا پکې څوک ښخ کړی شوي نو. هر کله چې دغه قبر نږدې او بل ورځ د سبت ورځ وه ځکه چې هغوی عیسی دغلته وسپارلو. شلم باب د اتوار په ورځ سحر وختي چې لا توره خړه وه مریم مګدلینې هغه قبر لراله او څه ګوري چې د قبر د خولې نه ګډ بیرته کړی شوی. نو هغې په شمعون پطرس او هغه بل مورید پسې دو کو چا سره چې عیسی مینه کوله او ورته وویل چې هغوی خو مالک د قبر نه وړی دی او دا نه ده معلومه چې کوم ځای هغه ښخ کړی دی. نو پطرس او هغه بل مورید پاسېدل او قبر پلو روان شول. هغوی څنګ په څنګ ځغاښتل خو بل مورید د پطرس نه مخکې شو او قبر ته ځان ورسو. هغه دننه وکتل او د لټۍ کفن یې ولیده چې هلته پروت و خو دننه ور نه راغلو. بیا شمعون پطرس په هغه پسې راغی او قبر ته ورننوتو. هغه د لټۍ کفن ولیده او هغه رومال چې د عیسی سر یې پې تړلی و هغه د کفن سره نه و پروت بلکې ځان له جدا نغښتی شوی په یو بل ځای کې پروت و. نو بیا کم مورید چې مخکې راغلی و هغه هم قبر ته ورننوته او وی لیدل او یقین راغی. تر دغه وخته هغوی د صحیفو په مطلب نو رسیدلی چې دا ښکاره کړې وه چې عیسی به خامخا د مړو نه بیا ژوندی پاسي. نو موریدان بیرته کور ته لاړل خو مریم د قبر نه بهر ولاړه وه او جړل یې. کله چې هغې وجړل نو بیا یې قبر کې سر ور دننه که. اول ته یې 2 فرښتې په سپینو جامو کې د مړي په ځای ناستې ولیدې، یوه سر پلو او بله خپو ته، په هغه ځای کې چرته د عیسی لاش کې خودی شوی. هغوی هغې ته وویل چې ای ښځې ته ولې جاړې؟ هغې جواب ورکړ چې هغوی زما مالک چرته وړی دی او ما ته دا نه ده معلومه چې هغه یې کوم ځای ښخ کړی دی. د دې خبرو نه پس هغې مخ راواړولو او څه ګوري چې عیسی هم هلته ولاړ دی، خو هغې ونه پېژندلو چې دا عیسی دی. عیسی هغې ته وویل ته ولې جاړې؟ ته څوک لټوې؟ هغې دا خیال وکړو چې ګینې دا د دې باغ مالی دی. نو ورته یې وویل صاحبه که چېرې تا د دې ځای نه وړی دی نو ما ته دا ووایه چې هغه د کوم ځای ښخ کړی دی، نو زه به هغه د هغه ځای نه یوسم. عیسی وویل مریمې. هغې هغه ته مخ ور وګرځو او ویې ویل ربونی چې په عبرانۍ کې استاذ ته ویلی شي. عیسی وویل ما ته لاس مه راوړه ځکه چې زه لا پلار ته نه یم تللی، خو زما وروڼو له لاړه شه او هغوی ته ووایه چې زه اوس خپل پلار ته او ستاسو پلار ته
خپل خدای ته او ستاسو خدای ته پاس ځم. مریم مگدلینی مریدانو لاړه او وی ویل چې ما مالک ولیده او هغوی ته د هغه پیغام ورسو. هم د هغه اتوار په ورځ ماښام چې مریدانو د یهودیانو د یارې نه دروازې بندې کړې وې ناستو چې عیسی راغی د هغوی په منځ کې ودرېده او ورته یې وویل په تاسو دې سلامتیا وي. او بیا یې هغوی ته خپل لاسونه او خپله پښتۍ وښوله. نو کله چې مریدانو مالک ولیده نو هغوی ډېر خوشحاله شو. عیسی یو ځل بیا وویل چې په تاسو دې سلامتیا وي. څنګه چې پلار زه راستولی یم همدغسې زه تاسو استوم. As the Father sent me, so I send you. بیا یې په هغوی وپکل او ویې ویل روح القدس واخلئ. که چېرې تاسو د چا ګناهونه وبخئ نو هغوی وبخلی شو، او که چېرې تاسو هغه ونه بخئ نو هغه به نابخلی پاتې شي. په 12 مریدانو کې یو توما چې برغونی هم بللی شي د نورو سره هغه وخت هلته موجود نو چې عیسی راغی. نو مریدانو هغه ته حال ووی چې موږ مالک لیدلی دی. هغه وویل چې تر څو چې ما د هغه په لاس د میخونو سورې لیدلی نه وي او خپلې ګوتې مې پې نه وي لګولې په کوم ځای کې چې میخونه ټک وهلی شوي او خپل لاسونه د هغه په پښتۍ ونه لګوم نو زه به دا یقین ونه کم. یوه هفته پس د هغه مریدان بیا په کوټه کې ناستو او توما ورسره موجودو سره د دې چې دروازې بندې وې. نو عیسی ورغی د هغوی په منځ کې ودرېده او ویې ویل په تاسو دې سلامتیا وي. بیا یې توما ته وویل خپلې ګوتې دلته کېږده او زما لاسونه ووینه او خپل لاس وړاندې که او زما په پښتۍ ولګوه او نور شک مکوه خو یقین وکړه. توما وویل زما مالکه او زما خدایه. عیسی وویل په دې چې تا زه ولیدم نو ایمان دې راوړو. بختور دی هغوی چې زه یې نه یم لیدلی خو ایمان راوړي. بېشکه چې عیسی د خپلو مریدانو په وړاندې نورې هم ډېرې معجزې څرګندې کړې کومې چې په دې کتاب کې نه دي لیکلی شوې، او هغه چې دلته لیکلی شوي دي تش په دې غرض دي چې تاسو په دې ایمان راوړئ چې عیسی هم مسیح دی، یعنی د خدای زوی، او د ایمان راوړلو په وسیله د هغه په نوم ژوندون ولرئ. 21 باب. څه موده پس عیسی بیا د تبریاس دریاب په غاړه مریدانو ته خپل ځان څرګند کړ. شمعون پطرس او توما چې برغونی هم بللی کېږي او نتانیل چې د ګلیل د کاناو او د زبدي زامن او 2 نور مریدان هم هلته موجود وو. شمعون پطرس وویل زه د کبانو په ښکار ځم. نور وویل چې موږ به هم در سره ملګري شو. هغوی روان شول او کشتۍ ته وختل، خو په هغه شپه یې هیڅ ونه نیول. چې سحر شو نو څه ګوري چې عیسی د دریاب په غاړه ولاړ دی، خو مریدانو ته دا نه وه معلومه چې ګینې دا عیسی دی. عیسی هغوی ته نارې کړې ای هلکانو څه مو ونیول که نه؟ هغوی جواب ورکړ چې نه. هغه وویل د کشتۍ ښي لاس ته جال ولئ نو کبان به ونیسئ. هغوی دغه شان وکړ او څه ګوري چې هغوی جال کشتۍ ته نشو راخېجولی، ځکه چې په هغوی کې دومره ډېر کبان راګیر شوي وو
بیا هغه مورید چې عیسی ورسره مینه کوله پطرس ته وویل دا خو مالک دی. کله چې شمعون پطرس دا واورېدل نو هغه خپله چوغه واغوسته ځکه چې هغه بربنډ او دریاب ته یې ودانګل. هغه نور په کشتۍ کې راغلل او د کبانو ډک جالي راخ کو ځکه چې هغوی د اوچې نه ډېر وریسته نو خو بس 100 ګزه به وریسته. کله چې هغوی غاړې ته راوختل نو هغوی د سکرو اور ولیده چې کب پې پروت او لږه ډوډۍ هم ورسره وه. عیسی وویل چې د خپلو هغه کبانو نه چې اوس مو نیولي دي سره وړئ. شمعون پطرس کشتۍ ته ورغی او جال یې ځمکې ته راښ کړ چې د غټو کبانو نه ډک او دا 153 او سره د دې چې دومره زیات خو بیا هم جال ونشلیدلو. عیسی وویل راځئ او وخورئ. په موریدانو کې یو کس هم دا همت ونه کړی شو چې تپوس تې وکړي چې ته څوک یې، ولې چې هغوی ته دا پته وه چې دا مالک دی. عیسی را وړاندې شو، ډوډۍ واغسته او هغوی له یې ورکه او کب یې هم دغه شان تقسیم کو. دا دریم ځل چې عیسی د مړو نه ژوندي کېدو نه پس خپلو موریدانو ته خپل ځان څرګند کړی و. د خوراک نه پس عیسی شمعون پطرس ته وویل شمعونه د یوحنا زویه، ته د نورو ټولو نه ګینې ما سره زیاته مینه لرې څه؟ هغه جواب ورکړ چې او مالکه تا ته معلومه ده چې زه تا سره مینه کوم. هغه ورته وویل چې بیا نو زما ګډوري وسره وه. په دویم ځل هغه تپوس وکړو چې شمعونه د یوحنا زویه ته ما سره مینه کوي؟ پطرس وویل او مالکه تا ته معلومه ده چې زه تا سره مینه کوم. هغه ورته وویل نو بیا زما ګډې سنبالې که. په دریم ځل هغه وویل چې شمعون د یوحنا زویه آیا ته ما سره مینه کوي؟ پطرس په دې خبره غمجن شو چې هغه ته په دریم ځل دا تپوس وکړو چې ته ما سره مینه کوي. هغه وویل مالکه تا ته هر څه معلوم دي او تا ته ښه معلومه ده چې زه تا سره مینه کوم. عیسی وویل زما ګډې وسره وه. رښتیا رښتیا درته دا وایم چې کله چې ته ځوان وې نو تا به خپله ملا په خپله تړله او چرته چې دې غوښتل هغه خوا به تلې، خو کله چې ته زوړ شې نو ته به خپل لاسونه خواره کړې او بل څوک به دې ملا وتړي او هغه خوا ته به دې بوځي چرته چې ستا د تللو نیت نه وي. هغه دا خبره د ظاهرولو دپاره وکړه چې پطرس په داسې مرګ ووجل کېږي چې د خدای جلال به پکې څرګند شي. بیا هغه دا وویل چې په ما پسې راځه. پطرس راوګرځېده او هغه مورید یې په ځان پسې ولیدلو د چا سره چې عیسی مینه کوله. هغه چې د ډوډۍ په وخت هغه ته راښکته شوی او دا تپوس یې ترې وکړو چې مالکه هغه څوک دی چې په تا به مخبري کوي؟ پطرس چې هغه ولیدو نو د عیسی نه یې تپوس وکړو مالکه هغه ته به څه پیښیږي؟ عیسی جواب ورکړ که دا زما رضا وي چې هغه دې تر هغې پاتې شي کله چې زه بیا راشم نو ستا په دې کې څه؟ ته په ما پسې راځه. د عیسی دا وینا په موریدانو کې مشهور شوه او دا مطلب ته واغستی شو چې ګینې دغه مورید به نه مري. خو عیسی تش دا ویلو که دا زما رضا وي چې هغه دې تر هغې پاتې شي کله چې زه بیا راشم نو ستا په دې کې څه؟ دا هم دغه مورید دی چې دلته چې څه لیکلی شوي دي د هغې ګواه دی. دا په حقیقت کې هغه دی چې دا یې ولیکل او موږ ته دا معلومه ده چې د هغه ګواهي رښتیا ده. نور هم ډېر څه دي چې عیسی کړي. که چېرې دا ټول په تفصیل سره لیکل شوی وی نو زما خیال دی چې په ټوله دنیا کې به هغه کتابونه چې په دې لیکل شوي وی نه ځایېدل.